نن د آرمي لخوا په ګورنمنټ ډیګري کالج خانپور کې د پری میډیکل کیمپ تابعه شوې وه چې پکې د سترګو ګڼ شمېر مریضانو معاینه وشوه او ډېرو ته پکې دوايانې او چشمې ورکړی شوې. د علاقې خلکو د آرمي د اقدام ډېره ستاینه وکړه او د هغوی خیال و چې د دې قسمه سرګرمو سره به دا پسمانده علاقه ترقي وکړي. نور تفصیل ګورو په دې راپورټ کې. په ګورنمنټ ډیګري کالج خانپور کې دا مهال ولاړ یو. دلته د آرمي لخوا د پری میډیکل کیمپ تابعه شوې ده. نو دغلته ورځو دغه ځای د مریضانو د ډاکټرانو د علاقې د خلکو سره به خبرې کوو چې د هغو دې اقدام ته په کم نظر ګوري او د هغو څه خیال لري. میډیکل کیمپ کې چې کوم ځای کې فرسټ انټري کېږي هلته ولاړ یم نو دې ملګري نه تپوس کوو چې د اوسه پورې څومره پیشنټ راغلي دي. السلام علیکم. اوسه پورې څومره پیشنټ راغلي دي؟ 184. او نور ستاسو څه خیال دی چې څومره پیشنټ به راشي؟ دا مهال را سره سرکل ډي اس پي صاحب ولاړ دی. هغوی نه تپوس کوو. السلام علیکم سر. سر څنګه چې تاسو ته پته ده په ګورنمنټ ډیګري کالج خانپور کې نن د آرمي لخوا دغه د پری میډیکل کیمپ تابعه شوې ده. دې اقدام ته په کم نظر ګورئ؟ نو دا خو ډېر ښه پروګرام دی د آرمي له طرف نه. دا خو پکار دی چې عوام وکړي شي ډېر ښه. او بل دا چې په دې کې دوی څه راشن د ورکولو څه انتظام کړی دی دا هم ډېره ښه خبره ده د پاور لپاره. دا خو ډېره ښه خبره ده. بل د سکیورټي نظام طرف نه هم شوی دی. ډېر کانسټیبلان هم مهیا شوي دوی په خپله پوره سکیورټي انتظام کړی دی او دا خو ډېر ښه یو اقدام دی. سره زه ګورم ډېر زیات رش دی. زموږ علاقه ډېره پسمانده علاقه ده. ډېره غریبه علاقه ده. نو زما خپل خیال خو دا دی زه ګڼم چې که دا د آرمي لخوا دغه شان د نورو ادارو لخوا دغه پری میډیکل کیمپونه بار بار وشي په لنډو لنډو وشي دا به زموږ د علاقې لپاره ډېره ښه وي. په دې کې څه وایي؟ نو بلکل چې څومره ډېر او زر زر کېدی شي او مناسب وي ممکن وي نو ډېره فایدهمنه خبره ده. ځکه چې دور دراز پهاړي علاقې دي نو شاید چې دې ته څوک راونرسي نو که بل پروګرام داسې هم په قریبي ټایم کې وشي نو شاید چې هغې له هغوی ته اطلاع وي چې په دې تاریخ باندې د یو بل میډیکل کیمپ نو هغې ته به ځان په تسلۍ سره ورسي او د هغې هغه چې څه مناسب علاج وي هغه पी के सतान में ये जनाब उम्मीदवार से अस्सलाम वालेकुम सर څنګه چې تاسو ته پته ده چې په نن په ګورنمنټ ډیګري کالج خانپور کې دغه د آرمي لخوا د پری میډیکل کیمپ تابعه شوې ده. دې اقدام ته په کم نظر ګورئ؟ ډېره مهرباني تاسو سټوډیو ته راتګ د عوامو په تکالیف کې شرکت تاسو انتهایي مننه کوم. دلته کې آرمي باندې پری میډیکل کیمپ په دې علاقه کې باندې خانپور کالج کې نه دی لګولی. دوی په مختلفو ځایونو کې خپل پری میډیکل کیمپ چې کله د اپریشن شروع شوی دی هغه ټایم نه والا په مختلفو انسټیټیوشنو کې دوی خپل میډیکل کیمپ لګولی او موږ دې ته انتهایي بدلون نظر ګورو طرف او لکه د دوی بلا احسانات دي په دې قوم باندې آلرډي په دهشتګردۍ کې کوم قربانۍ یا شهادتونه دي نو هغه د چا رپټ نه دي او هغه د قوم دپاره دي. خانپور ناظم رحمان الدین صاحب راسره ولاړ دی. هغوی نه تپوس کوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ناظم صاحب څنګه حال دی؟ ناظم صاحب زموږ ویورز ته خپل مختصر تعریف وکړئ. زه د یوناني څخه خانپور تحصیل کوم. سر رحمان الدین تعلق مې د کلینیک سره دی. ناظم صاحب په خانپور ګورنمنټ ډیګري کالج خانپور کې دغه د آرمي لخوا د پری میډیکل کیمپ تابعه شوې ده. دغه اقدام ته په کم نظر ګورئ؟ دا خو الحمدلله دا د زموږ مشرانو دولتونه ورکړي چې دا دویم میډیکل کیمپ ولګېد دلته خانپور کې او انشاءالله زموږ دا توقع ده چې یاره آرمي والا به زموږ سره بار بار هم داسې تعاون کوي ځکه چې زموږ دا حلقه ډېره زیاته پسمانده ده او ډېر زیات غریبانان خلک دی. د هغوی د خپل دوایي یا د خپل د ډاکټرانو د فیس دومره دغه نه لري
وس نه لري نو کم از کم زموږ د حلقې ته لږ زیات توجه ورکړو ډېره زیاته شکریه او ډېره زیاته مننه کوو ولاړم د هغه نه تپوس کوم السلام علیکم خپل نوم راته ووایه او د کوم ځای دلته سترګو مسله هم ډاکټر سره میلاو شو نو دوایي درکړه که څه ویلي دا مهال سماجي ورکر د خپل علاقې د یو سیاسي مبارز سره ولاړ وعلیکم السلام ورحمة الله وبرکاته. زما نوم الطاف حسین دی د تازه ګرام اوسېدونکی یم او دا دلته چې نن موږ راغلي یو آرمي والا یو کیمپ لګولی دی آی کیمپ او زما په خیال دا ډېر زبردست اقدام دی ځکه چې زموږ د علاقې ډېر زیات غریب خلک دی او ډاکټر له تګ د هغې فیسونه ورکول دا پروګرام کار دی نو د خلکو دپاره دا یو ډېر زیات اهم کار دی او موږ په ډېر زیات خوشحاله یو او زما دا خیال دی چې د آرمي داسې غونډه کې کارونه د دې په وجه به د آرمي او زموږ د قوم په منځ کې نور نزدېکت راشي خلک به یو بل ته نور هم نږدې شي ناظم صاحب څه ګڼئ دغه ما خپل ویورز ته وایم خو چې دا پری میډیکل کیمپ چونکې زموږ څنګه چې تاسو ذکر وکړو زموږ علاقه غریبه ده نو نن په پری میډیکل کیمپ کې ډېر زیات رش دی نو زما خپل خیال خو دا دی چې که په لنډو لنډو ورځو کې د داسې پری میډیکل کیمپ بیا انعقاد وشي نو دا به زموږ د علاقې د غریبو خلکو لپاره ډېر زیات ستونزمنه فایدهمنه څه ګڼئ داسې د دې نه وروسته زموږ یو نشست د آرمي والا سره کېدو والا دی هغې سره به اوس موږ کېنو او دا ډېر ښه سوال دی ستا او په دې باندې به انشاءالله موږ کوشش کوو چې د آرمي والا سره خبره وکړو او څنګه چې تاسو ووایئ چې یاره نږدې نږدې نور داسې علاقات پکار دی نو کوشش به موږ کوو چې دا به داسې موږ وکړو او ټایم په ټایم دغسې پروګرام خپل علاقې د یو بل مشر سره ولاړ یم هغه د پری میډیکل کیمپ په اړه څه وایي السلام علیکم خپل مختصر تعارف را سره ولیکئ ډېره مننه صاحب تاسو زما نوم محمد ایوب دی د اوچ حلقې سره تعلق لرم د آی کیمپ نه خبر شوم چې خانپور کې آی کیمپ لګي او هغې سره سره غریبانو ته راشن هم ورکوي په دغه سلسله کې څه ملګري هم راسره راغلي دي په خپله هم راغلی یم دا یو انساني خدمت دی دا یو قومي خدمت دی او دارنګې د دې خدمت چې تاسو څنګه دا ذکر کوم چې ګڼه ده او رش دی زه دا غواړم چې داسې یو پروګرام کوم چې په حلقه کې هم وشي لکه چې زموږ هم آبادي سیوا ده او د سترګو دا مسایل لږ سیوا دي نو ښه به وي چې هلته هم دا پروګرام وشي نو خلکو ته به پیدا ورسي او خلکو به په کم خرچ باندې علاج وشي ستر سماجي شخصیت او سیاسي مبارز علي بخان ولاړ دی هغوی نه د پری میډیکل کیمپ په اړه اوس کوو سر سر دغه هر څه ستاسو د مخې دي د آرمي لخوا د پری میډیکل کیمپ تابع شوي ده دې اقدام ته په کوم نظر دا انتهایي ښه نظر ورته بولي ځکه چې زموږ علاقه غریبه ده او خلک بې تعلیمه دي نو زیاتره خلک چې کوم چې هغه په خپل روټۍ پورې په خپل جامه پیدار پورې د بچي په فیس او تعلیم پورې مجبور دي نو هغوی که کله بیماره وي نو چې څو پورې په کټ کې نه پرېوتی مطلب یې دا کوشش نه کوي چې یاره زه ډاکټر ته لاړ شم بیا زموږ سره دلته ډېر بوډاګان داسې دي چې د هغوی نظر د ډېر وخت نه کمزوری دی په چا پردي دي په چا څه دي په چا څه دي خو هغوی چېرته دا کوشش نه دی کړی ځکه چې یو د خپل بوډاوالي د وجې نه یو د وسایلو د کمي په وجه باندې چې هغه لاړ شي او د ډاکټر ته ګنټو انتظار وکړي نو دې اقدام ته موږ ډېر په ښه نظر باندې ګورو او موږ د پاک خیر مې ډېره زیاته شکریا ادا کوو چې هغوی دا سهولت زموږ د علاقې د غریب ولس ته او غریبو خلکو ته په خپل کور کې او په خپله دروازه کې مهیا کوي او خلک راځي د هغې نه مستفید کېږي او یوازې دا نه د دې نه مخکې چې کوم 12 کاله مخکې چې کوم حالات زموږ په دې وطن کې تېر شوي دي او آرمي د هغې لپاره کوم قربانۍ کړي دي د هغې د قربانو په نتیجه کې د هغې ځوانان د هغې افسران دا ټول چې کوم دی نو په دې کې شهیدان شوي دي زخمیان شوي دي د هغې په نتیجه کې چې کوم دی نو دلته لږ ډېر امن قایم شوی دی لکه موږ دا نه شو ویلی چې یاره 100% دلته امن دی څه وخت هم چې کوم دی نو هغه خلک دوباره سر راوچتولی شي یا په یوه لار یا په بله لار باندې نو په دې حالاتو کې چې کوم دی نو موږ د خپل فوج سره ولاړ یو او د خپل فوج ملاتړ یو د هغې سره زموږ مرسته او تعاون به هر وخت ورسره وي
او کم خلک چې په دې وطن کې یا د پاک آرمي د کمزوري کولو یا د هغې د بدنامولو کوشش کوي یا د ادارو په منځ کې د ټکراو کوشش کوي. نو پاکستان په دې وخت کې چې کوم دی نو دا په یو ډېر نازک موړ باندې ولاړ دی او دا وخت چې کوم دی نو دا ملک د داسې قسم خبرو متحمل کېدی نه شي. موږ د هغې غندنه کوو، موږ د پاک آرمي ستاینه کوو، د هغې شهادتونو ته سلام کوو او د هغې ډېره زیاته مننه کوو چې هغې راغله.